ډېر خلک داسې وایي چې د چا په غوږونو باندې ویښته راوخیږي نو هغوی دا وایي چې دا د مرګ سبب دی، الله پاک به د انسان نه مرګ راولي. یا څوک داسې وایي چې د کوم سړي په غوږونو باندې ویښته راوخیږي دا د هارټ اټیک نښه ده، د انسان ته به هارټ اټیک کېږي دی به مري. یا بعضې خلک وایي چې کوم سړي غوږونو باندې ویښته راوخیږي نو دا د مصیبت نښه ده. راځئ چې وګورو چې دا خبره څومره حده پورې رښتیا ده یا څومره پورې نه ده، او دې حوالې سره څه حدیث شته که نشته دی. یاد ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث بیان کړی دی، او په دې حدیث کې دا دی چې کله یو انسان د 40 کالو شي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان نه جنون مطلب یعنی لیونتوب دا به ترې لرې کړي. د انسان به لیونی نه وي نو الله پاک به د انسان نه لیونتوب لرې کړي که انسان د 40 کالو شي. دغه رنګې پر انسان باندې به د فالج مرض نه راځي، او دریم نمبر دا چې د انسان باندې به د برس مرض نه راځي. او که تاسو حالو کې دغه ویښتان راخیږي عموما دغه 40 کالو کې 50 کالو کې نو په دغه ټایم کې 3 احسانات الله پاک په انسان باندې کوي چې لیونه کېږي به نه، فالج به نه وي، او دغه رنګ برس مرض به پرې نه راځي. ورپسې بل خبر ده چې دغه حدیث حصه ده چې کوم سړی د 50 کالو شي الله پاک به د انسان سره حساب و کتاب آسان کوي، ډېر به په عذابوي نه، دغه رنګې ډېر به چیړي نه. فرمایي چې کله یو انسان د 80 کالو شي نو الله پاک خپل ځان طرف ته دا مایله کړي او د الله پاک د انسان الله پاک ته سجده کې دا ورښکته کېږي، یو قسم له الله پاک ځان طرف ته راوبلي او د مونځ هم کوي، دی به تلاوت هم کوي، دی به ذکر هم کوي. نو د 80 کالو چې کله انسان شي نو دا یې ډېره زیاته لویه عظیم الشانه پیدا شوله. فرمایي چې کله یو انسان د 90 کالو شي نو د اسمان والا د ځمکې والا د انسان سره محبت کوي، د انسان سره محبت کوي او دغه رنګې د انسان له عزت ورکوي. نو د 90 کالو یو انسان چې که نو هماغه په غوږونو باندې ویښته راخیږي نو په دغه ټایم کې محترمو فرشتې الله پاک دا ټول هلکه د انسان سره محبت کوي. او فرمایي چې کله یو انسان د 80 کالو شي د انسان چې څونه نیکۍ دي د الله پاک ثابت ساتي، دغه نیکۍ الله پاک ضایع کوي نه، دغه نیکۍ الله پاک دا ختموي نه. فرمایي چې کله یو انسان د 100 کالو شي الله پاک د انسان ګناهونه معاف کړي، څومره مخکیني ګناهونه دي څومره وروستني ګناهونه دي. دغه رنګې دغه انسان د خپل کور والا د هغوی سپارش هم کولی شي، او دغه رنګې د انسان یو قسم لا په دنیا کې د الله پاک قیدي وي، کله دی وفات شي نو دا به سیده ځي جنت ته، او د خپل کور والا د خپل خاندان د هغې په حفاظت کولی شي. یاد ساتئ چې دا کومه خبره ده چې کوم سړي د غوږونو باندې ویښته وي نو دا سړی وفات کېږي، یا دغه رنګې دې سړي باندې مصیبت راځي، یا دغه رنګې دې سړي ته هارټ اټیک راځي، نو دا خبره بالکل دروغ دی. یاد ساتئ چې بعض خلک داسې وي چې د هغه وینه دا ډېره زیاته ګرمه وي، چې وینه ګرمه وي نو کېدای شي د 20 کالو عمر کې غوږونو باندې ویښته راشي، 30 کالو عمر کې راشي، دا هېڅ مسله نشته دی. که د چا په غوږونو باندې ویښته راخېږي، لسپریز راخېږي، هېڅ مسله نشته دی. ولیکن زموږ معاشره داسې ده چې بعض خلک پکې داسې دي چې هغوی غلطې خبرې خورئ، غلطه خبره یو سړی خوره کړي، بل سړی خوره کړي، بل اکثر داسې قسمه خبرې د قمقل هلکه خورئ، او دغه رنګې په هغې باندې خپلې چینلې دا مخکې کوي. نو یاد ساتئ چې په غوږونو باندې که ویښته راخېږي که نه راخېږي هغې هېڅ څه کار نشته هارټ اټیک سره، د هغې هېڅ څه کار نشته د مرګ سره، او نه د هغې کار شته د مصیبت او بلاګانو سره. یاد ساتئ چې انسان دی او سړی دی، په سړي باندې به خامخا ویښته راخېږي، او څومره چې انسان باندې ویښته سیوا وي د دومره دا ویښته د الله پاک ذکر کوي، د الله پاک حمد و ثنا وایي. نو دا زموږ استاد لپاره د خوشحالۍ خبره ده، په دې کې د خفګان څه خبره نشته دی. نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو پیغام دا مخکې مونږ شیر کړو، ځکه چې دا خبره ډېر زیات په ټرینډینګ کې روانه ده. هر سړی په دې باندې ویډیو کې خلک یو قسم نه ګمراه کوي چې چا به غوږونو ویښته راخېږي داسې مسله کېږي او دا تکلیف ورته رسي او دا مسله ورته کېږي او دا مسله ورته کېږي. نو بالکل دغه ویډیو د تاسو مخکې شیر کړئ د ثواب په نیت باندې چې هغه هلکه دې نه خبر شي چې دا هېڅ مسله نشته. بعضې وخت کې ماته یو څو بوډاګانو داسې ویلي
یو سوالکان ماته داسې وي چې دا خبره رښتیا ده که دا دروغ دي. نن سبا هر سړی سوشل میډیا دا استعمالوي، نو کوشش وکړئ چې دا پیغام مخکې شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا څه قسم له افواګانې، دا څه قسم له دروغ خبرې دا پیلاوي نه. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.